ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم. سورة المائدة بگم پارا شلم نمبر آیت دی رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت داد په مخکې رکوع کې د اهل کتاب او قباحتنا ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې اهل کتاب کې د بنی اسرائیل او د يهوديانو قباحتنا ذکر کی. بنی اسرائیل کله چې د شام په علاقه کې داخل شو د دې خپل خار فلسطین باغ فلسطین خار باندې عمالقه قبضه اچولیو او دا عمالقه د عاد قوم موسی علیہ السلام د خپل قوم د بنی اسرائیل ته وی چې تاسو باندې الله پاک ډېر انعامات کړی. په بنی اسرائیل کې زر پیغمبران الله پاک را لېږلي، صرف د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په درمیان او بیا د عیسی علیہ السلام نواله د نبی علیہ السلام پورې دی وخت کې الله پاک بل نبی نور علیه موسی علیہ السلام د خپل قوم دی بنی اسرائیل ته چې الله پاک تاسو باندې ډېر انعامات را لېږلي او باغ انعامات کې الله پاک د طرفنا تاسو بنی اسرائیل کې ډېر پیغمبران او بیا پیغمبرانو ته بادشاہي دا غیر علاوه قسم قسم خوراکي دا نعمتونه الله درکړي. دا چې نعمتونه الله پاک درکړي چې مخکې الله بل چاله نه دي ورکړي. دا قوم د بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام چې امتیان موسی علیہ السلام په دې کې 12 کسان مقرر کړل چې تاسو 12 کسان لاړ شي د عمالقه د حالت معلوم کی چې دا څنګه خلک او چې واپس راشي نو حل بچاته نه وره چاته بوای نه چې دا خلک څنګه باقی کی 12 کسان چې لاړل واپس راغلل صرف 2 کسان هغه دا حال یوشع ابن نون علیہ السلام او کالب ابن یوحنا دوی دی قوم ته حل نوی چې التعمالقه څنګه خلق دي او نور لسوالو دی قوم ته حال وی چې ګور لاړ نشي اسنه موسی علیہ السلام نو jihad لګي او تاسو الته دی قوم له jihad لرشي او ورډیر مضبوط خلق دي عمالقه مقابله کوي موږ تاسو نشو کولی ګور لاړ نشي چې د تراغ موسی علیہ السلام دې 2 کسانو موسی علیہ السلام ته حل وینو چاته ونه او دې نور کسانو حل کړو. موسی علیہ السلام دې قوم ته دعوت ورکړه چې دې عمالقه خلاف jihad وکړي. ایوه تویل ته ډېر سرکشه او بدمعشان خلک مونږ کو جنگ نه کوو jihad نه شو مونږ بدل تناسو. موسی علیہ السلام ته خپل علاقه ونیسو فلسطین د عمالقون ولدي jihad ور سره ته د علاقه نام لگا کوي ایوته نه من ترغه پوری نه چې عمالقه د علاقه په خپل نه پرې
خپل به پریږدي نو موږ بلال شو که خالي علاقه وربشو کني نه شو. او دا دوه کسان چې کوم یوشع ابن نون او کالب ابن یوقنا نو دي خلقو ته وی ګوره دا علاقه الله پاک من تراکې من سر الله امداد دي من بغالب شو دي اعمال کوثر په جهاد دي قومنا موسی علیہ السلام ته وی من بدل تناس او بخامخا جهاد کې نو تلال شو استخدې دلال شي جهاد کوي من جهاد نه شو فاذهب انت تلال شو وربك استخدې دلال شي فقاتلا تاسو جهاد کې انها هنا قاعدون من بناسب جهاد نه. موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ الله زما په اختیار کې سنشت زوته جهاد تبلر شو دي ماتي چې ته جهاد کوم په جهادونه نه زکه ډیر کوشش کوم یو ورو میرا سره تیار دی یو زم په جهاد تلل شو او بس زمنګ د دې قوم ترمن جدایي راوړه. الله جل شانه هو تو فرمایل چې دا ازمکا سلويخ کال د پاره په دی باندې حرام شو دیو په دې علاقه کې ناس دی په میدان تیر کې سلويخ کالا بطور سزا الله پاک کی ساتھ جهاد تنزی سلويخ کالا په دغه دوران کې موسی علیہ السلام وفات شو داغین بعد هارون علیہ السلام وفات شو. په بنی اسرائیل کې چې کوم دغه وخت کې بنی اسرائیل هغه ټول دغه وخت کې په نمبر وفات شو. بیا د دې بچی پاتې شو هغه د یوشع ابن نون علیہ السلام داغی په نگرانۍ کې د عمالقه سره جهاد وکړو او هغه علاقې بیا فتح کړه. دې چې په دې کوم ځای کې حساب میدان تیر دا میدان تیر تقریبا 20 میله علاقه یا 10 میله یا 30 میله بس په دې علاقه کې دیو چرته وتی نشو ټول عمر 30 کال دغه تیر کو نو په دې آیاتونو کې الله جل شانه دا حالت ذکر کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت یبه کافر خلاف جهاد کوي او جهاد سره الله پاک مسلمان ته عزت ورکړي. بعض خلک کوئی یره اسلامی نظام پر راضی او دې لپاره من مهنت کو جهاد نه کوي. اسلامی نظام بغیر جهاد نه راځي. یو وړل داغي تفکریان ویل شي تنظیم فکری ولی الله داغي عقیده دار اسلامی نظام پر اولو مهنت کو او جهاد باندې کو نو دا اسی په ویخه باندې خوب لیدل بغیر جهاد اسلامی نظام د اسلام په تاریخ کې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې اسلامی نظام راوستل جهاد وکړ. مدینه منوره نه چې د لشکر کول او خبر جهادونو تدل اسلامي نظام هغه څخه راغلی. خلفای راشدین چې اسلامي نظام راستو او د قیصر روم او د کسرای فارس بادشاہي ختم کړي وی جهاد وسره کړو ځکه اسلامي نظام راغلی. د قران او د سنت او د اسلام نظام بغیر جهاد نه راځي. ټیک ته مهنت بکیږي د اسلام د پاره بکیږي په نظام چې کوم د اسلام نظام د غبي جهاد نه راځي. الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد دا وخت چې فرمایي موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم دما اذکروا تاسو یاد کی نعمت الله نعمت الله پاک علیکم چې کړي دې پتا سو باندې اذ جعل فیکم انبیاء زکا چې دې غلي دې پتا سو کې پیغمبران ډېر وجعلکم ملوکا او الله پاک ګرځولي تاسو ملوکا بادشاہان. بنی اسرائیل کې الله پاک ډېر بادشاہان او من جمله دا بادشاہان نه حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين او درکړي تاسو هغه نعمتونه چې الله پاک نه دی ورکړي چا مخلوقات ته یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي قوم زماتا داخل شي هغه پاک زمکتا كتب الله لكم چې الله پاک تاسو د پاره مقرر کړی دا ولا ترتدوا على ادباركم وتاسو موړي په خپل کند باندې فتنقلبوا خاسرين ورنتاسو وګرځي تاوانيان قالوا ويدي بني اسرائيل يا موسى اي موسى عليه السلام ان فيها قوما جبارين بشك پداس مکه باندې قوم سرکشد وإنا لن ندخلها او يقينا من هیڅ کله نه داخلي ګوډي زمکه تا تر دې پوری يخرجوا منها چې دې اوسي په خپل د دې کرینا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون بس کچر دې اوسي د دې کرینا يقينا من بداخل شو قال رجلان ويداغد وكسان يوشع ابن نون وكال ابن يوقنا من الذين ذي كساننا يغافون تغير الأنعم الله عليه ما چل پاک انعام کړو په دې دواړو باندې ادخلوا عليهم الباب تاسو داخل شي په دې باندې په دروازه باندې پیدا دخلتم پسر کله چې تاسو داخل شي په دې کلی باندې فإنكم غالبون پس یقینا تاسو غالبئ قال الله فتوکلوا فالله پاک باندې پکار دي تاسو توکل وکئ ان کنتم فتوکلوا تاسو توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کچې تاسو مؤمنان دي قالوا يا موسى ويدي بني اسرائيل چې موسی عليه السلام ان لن ندخلها ابدا یقینا من هیڅ کله داخلي کو دي کلی تا ما دامو فيها ترکم چې داخله به پدې کلی کې فذهب پستلال شاه انت تو ربک استاخذ فقاتلا تاسوال جهاد فإنها هنا قاعدون يقينا من بدل تناست قال رب إني لا أملك وي موسى عليه السلام رب زما يقينا زمالك نيما إلا نفسي مگر دخل زان واقي أو زما درون فافرق بيننا فاستجدائي راول زمن ترمين زا وبين القوم الفاسقين أو فما بين قوم فاسقانك قال فإنها محرمة الله پاک فرمل پس یقینا داسمکا حرام کړی شو ممنوع شو حریم بدی باندې 40 سنه سلمی احکالا یتیهون فی الارض دی بسرگردانی پدیسمکا کی پدی میدان تیه کی فلا تأس علی القوم الفاسقین پس دم خپکی گا افسوس مکوا باغ قوم باندې چې فاسقان دي واخذ